اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. زه حکیم زاهد ابن جعفر طلحه دواخانه نوشهره کینټ نه. پرون زموږ موضوع دا وه چې هغه زنانه چې د هغوی اولاد نه کیږي نو هغوی کې به څه وجوهات وي. نن چې زموږ کومه موضوع ده نو هغه د سړو په باره کې ده. چېرې سړو کې کوم علامات وي یا کومې مسلې وي نو د هغوی به بچي نه کیږي. لومبۍ خبره دا وي چې هغه سړي چې د هغوی د اګو سایز ډېر زیات وړوکی وي، د خپل سایز نه کم وي. خره دې پته څنګه لګي؟ د دې پته داسې لګي چې تاسو به د دې دپاره سکروټم الټراساونډ کوئ. لکه یو سړی دی او د هغه بچي نه کیږي او د هغه جراثیم نیل وي، لکه بالکل نیل وي، ایزوسپرمیا وي د هغه، نو هغه دپاره بیا دا پکار وي چې آیا د دی جراثیم چې کوم دی په اګو کې شته او که نشته. د هغې دپاره سکروټم الټراساونډ کوي. که چېرې د ده د اګو سایز ټیک وي نو بیا د دې بایاپسي کوي. بایاپسي چې وکړي نو هغې کې دا پته ولګي چې آیا د ده په ایکس کې د ده په اګو کې د بچو جراثیم شته او که نشته. د هغې نه مخکې د دې بل یو ټیسټ وي LH او FSH. LH او FSH د دې باره کې ما د دې نه مخکې سپیچ کړی هم دی، خو چونکې ستاسو سوالونه ډېر زیات راغه ما ته په وټساپ باندې، نو دا ځکه د په پښتو کې اوس بله ویډیو ستاسو د سهولت لپاره جوړم. نو هغې کې LH او FSH وي، دا د هارمونز ټیسټ وي. دې کې دا پته لګي چې آیا د سړي په وجود کې د سړي په وینه کې د بچو جراثیم شته او که نشته. نو چې کله تاسو LH او FSH ټیسټ وکړئ او هغې کې هر څه نارمل راشي نو بیا د اګو سایز ته خبره لاړه شي چې آیا د دې د اګو سایز ټیک دی او که ټیک نه دی. چې د اګو سایز ټیک وي بیا به دې کې تاسو لکه سکروټم الټراساونډ کې ورته دا هم وویلی شي چې آیا ستا اګو ته کوم رګونه تللی دي. هغې کې دوه قسمه بیا، یو هایډروسیل وي یو ویریکوسیل وي. د دې دواړو علاج د دې علاج شته. شرط دی کې دا دی چې تا سره د اګو سایز ټیک پکار دی، چې د اګو سایز ټیک وي او ستا هایډروسیل وي یا ویریکوسیل وي، د دې دواړو مکمل علاج شته. د دې د وجې نه وي. بله دی کې دا وي چې د کومو کسانو جراثیم نیل وي، چې نیل وي نو هغې کې هم بچي بیا نه کیږي. بله دی کې دا خبره وي که چېرې د یو سړي جراثیم د 40% نه کم وي، تقریبا د 30 نه، چې د 30 نه کم وي نو دې کې هم بیا حمل نه کیږي. یو سړی دی او د هغه جراثیم د 70 نه زیات دي، خو په هغې کې پس سیل راځي، PUS سیل ورسره لیکلي. د پس سیل مطلب دا وي چې د په جراثیمو کې د په منې کې پیپ راځي. نو هغه پیپ که چېرې د دې نارمل پوزیشن چې کوم وي نو دا تقریبا د 3 نه 4 یا د 4 نه 5 پورې پکار دي. دا خیر دی، دا نارمل دی، دا د هر چا وي. که چېرې دا پرسنټیج د 8 نه بره شي یا دې سره لاندې لیکل کېږي نومیریس انګنت بہت زیاده، د هغې وجې نه هم حمل نه کېږي. که چېرې ستاسو جراثیم د 70 نه زیات وي. که چېرې په دې کې RBC ریډ بلډ سیل دا تقریبا د 10-15 نه زیات وي، په دې کې هم بیا حمل نه کېږي. بله خبره په سړو کې دا هم وي، ګور دې کې دا عموما موږ پښتانه په دې باندې شرمېږو هم او دا خبرې کوو چې د ده دا سایز وړوکی دی یا دا د دې چې د 2 انچو نه د سیکسوال آرګن سایز زیات وي به دې ټیک ټاک دی، دې سره به حمل کېږي. دې کې شرط تاله جراثیم پکار دي چې هر کله ستا د جراثیمو مقدار د 60 میلیون نه د 50 میلیون نه زیات وي نو په دې کې بچي کېږي. نو دا ځینې کسان چې د چا د اګو سایز وړوکي وي یا د دې رګونه ډېر زیات بند وي یا د دې جراثیم نیل وي یا پس سیل پکې زیات وي یا RBC ریډ بلډ سیل پکې زیات دي نو د دې ټولو تعلق هم دې سره وي. که ځینې کسان داسې وي، زما په تجربه کې دا راغلي چې د کومو کسانو تشې میتیازې ډېرې زیاتې سوځي یا د چا په وجود کې بواسیري ماده زیاته وي، د هغې نه په ډکو میتیازو کې وینه ځي، نو د دې د بواسیري مادې د زیاتوالي د وجې چونکې د دې کس په وجود کې انتهایی ګرمایش زیات شي، د هغې زیات ګرمایش د وجې په دې کې جراثیم مري یا کمزوري کیږي. انسان چې کوم دی جمدي سیس چې کوم دی دا د 2 وجو نه مري. یو چې کله دې ته ډېر زیات یخ کو دی بمري او که ډېر زیات د ګرم کو نه دی بمري. نو دا یاد ساتئ د دې ټولو مکمل علاج شته، صرف د 2-3 سوزونو پکې نشته چې د هغې د اګو سایز وړوکي وي. د دې مثال داسې وي که چېرې ستا کیلو پې پکار دي او تا سره لوښې 800 ګرام دی نو هغې په یو صورت کې په هغې کې کیلو پې نشي راتلی. نو دغه تاسو دې ټولو څیزونو ته تاسو لږ شان خیال وکړئ. نو چې د چا کمې مسلې وي په دې باندې تاسو ما سره ډسکشن وکړئ، خبرې وکړئ. زه به تاسو ته هغه سات د الله تعالی په فضل ویم چې په دې وجه باندې مو بچي کیږي او په دې وجه باندې مو نه کیږي. د دې علاج شته او د دې نشته. تاسو چې کوم ټیسټونه کړي زما وټساپ نمبر ته ځان سره کې 0333 91 38 479
بل نمبر زموږ د زونګ دی هغه دی 0311 93 55 042. په دې تاسو ما سره رابطه کولی شئ. زه به تاسو له مکمل صحیح جوابونه در کوم. الله تعالی به خپل فضل کوي انشاءالله. السلام علیکم.